أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد. مولوی صاحب دا مطالبه ولیکي چې صرف دلایل دې چې په مخ وایي کنه چې راښکاره شو حقیقت یې راښکاره کېږي. د حواله پېښ کړې وه یوه خبره کومه دا به ما له تاسو ټولو عوام اجازه راکوئ. ده ویل وایي دوی زموږ د مشرانو باره کې دا ویلي دي چې دوی د کفر په شانې خبرې کوي. نه کوي دقه حواله ده ما دې ځان له پکچر ایستلې ده د کتاب نه که نه یې راوالي دی دې کې وایي وایي ګوره د دې مولوي محمد الحسن دیوبندي ویلي دي وایي والحق والانصاف ان الترجیح للشافعي. حق خبره دا ده انصاف دا دی چې حق د امام شافعي سره دی. ونحن مقلدون چوپ شه چوپ شه زنګلي نه دی والحق والانصاف. حق والانصاف دا چې دلیل د امام شافعي قوي دی. خو نحن مقلدون موږ مقلدین د امام شافعي. يجب علينا تقليد امامنا ابي حنيفه. فمن باندې امام شافعي تقلید واجب دی. ولهذا موږ د امام شافعي رحمه الله اگر که حق دی دا خبره نشو منلی موږ امام شافعي پسې روان یو. دا د کفر خبره نه ده چې یو طرف ته قرآن او سنت یو ته بل طرف ته روانې د کفر په شانې خبرې دي که نه. ولې ویل چې مخکې څه په ونه ګورې دا د معلومه چې مخکې داسې خبرې لیکلي دي. مولوي صاحب دا کتاب صفحه ده 7 نمبر صفحه ده بله ویې ګوره بې مخه به کېږه ګیله مه کوه چې د کافرو نسبت راته کوي. کافرو په شانې خبرې هم کړي دي په خبره پوه شو مولوي صاحب. اوله خبره دا وه. دویم دا د ګورې عوامو ته دا وایم چې خروج عن البحث دا موږ مخکې اصولو کې ویل چې چا خروج عن البحث وکړو دا اصل چې ستاسو د مناظر په مؤاخذه کوي دې لپاره چې ستاسو وخت ضایع نه شي. هغه کله یو ځای تقریر شروع کړي کله بل ځای موضوع نیولې هغه بیانوي موږ چې د بیاعین فاتحه باندې بحث وشي. بیا ځان په دې خلاص کړو چې زه اوس عین امین تر هغه تنقیحاتو نه تېر شو. موږ به دا تنقیحاتو نه تېر شو خو د دې د دلیل جواب کوم بې دلیل وایم. اول دلیل دې ویلو په طریقې د شکل اول سره امین و دعا. تامین او امین دا دعا ده متوجه شو مولوي صاحب. امین دعا ده او اصل په دعا کې دا د شي په پټي او به د صغرا لپاره دلایل وي. څه ویل د علماء اقوال پیش کړ. زه به د حدیث پیش کوم چې امین دعا نه ده بلکې دا ختم دعا ده. صغرا دي باطله ده غیر مسلمه ده. او چې صغرا باطله شو نبی صلی الله علیه وسلم کې اکثر نه کدا ټول امت یو طرف ته شو د رسول الله حدیث بل طرف ته شي د چا له اعتبار عوام تاسو وایي دا امین دعا نه ده ختم دعا ده د دعا مور ده. نبی صلی الله علیه وسلم حدیث ده امام ابو داود دا حدیث راوړی اول جلد دی او د دې صفحه ده 357 متوجه شو مولوي صاحب. امام داود حديث راوي بالاسناد المتصل منه الى الامام ابي داود رحمه الله تعالى. حدثنا الوليد بن عتبة الدمشقي ومحمود بن خالد قال حدثنا الفرابي عن شبيح بن الحمصي حدثنا ابو مصعب المقري قال كنا نشرف الى ابي زهير النميري وكان من الصحابه فيتحدث احسن الحديث فاذا دعا الرجل منا بدعاء قال اختمه بدعاء بامين. دا دعاء ختم كتب فامين باندي دا امين چې کوم دی دا دعاء ختم دی مور دی په دې دعا باندې مور دی امين ولګوا رستو بس وي فإن آمين مثل التابع على الصحيفة. دا آمين دس دي لك إنسان چې په صحيفه باندې مور وي. دا دعا نه ده دا آمين تابع الدعاء دی. دا تابع الدعاء دی دا مور دی دا ختم الدعاء دی د دعا لپاره مور دی. دویمه خبره دا ده د هارون علیه السلام او د موسی علیه السلام د دعا خبرې وکړه. نو موږ دا ویو چې دا د علماو اقوال پیش کړه. دلته به بحث په سند سره کې الاسناد من الدين ولولا الاسناد لقال من شاء ما قال. سند سره به دا خبره پیش کړي چې موسی علیه السلام هغه دعا کوله او هارون علیه السلام په امین ویلو ویلی نه شي. شته دی تاسو ته یو حدیث شته دی خو هغه ویلی نه شي او د هغې وجه به مولوي صاحب ولې نه شي ویلی حدیث ته لاس ولې نه وړې. ستا لاس د حدیث سره عادت نه دی ته په دې خبره پوهې. ستا لاس د هدایې سره د نور انوار سره د بل کتاب سره عادت دی. دا حدیثونه ته بري دلته سره ویلی نه دی جواب کومه راځم خپل دلیل لا چونکه موږ په دعوا باندې تقیحات شو کوله هغه نه ځکه خلاص کړو عوام لازم والله چې په دې پیدلو نه زما دا تقیح جواب خو نه کړو خو زه به لازم. امام بخاری رحمت الله تعالی علیه باب لګولې دي او حدیث دی په باب جهل الامام بالتعبير دا باب راوړل دي او دې عطا یو قول پېښ کو چې قال عطا امين دعاء ده عطا دا قول پېښ کو کنه خو خیانت ته ګوري د يهودو کار وکړ رسول الله له يهود راوستل شول نمایت ور په باندې لاس کې هوستو. امام بخاری قال عطا دعاء فعطا وسر دې پس سم د امام بخاری عطا ویل چې امر ابن الزبير ومن وراءه حتى ان للمسجد لهجه ما شاء الله. عبد الله بن الزبير رضی الله عنه امیر ویلو او دا په سورستو په
مسجد الحرام كي خلق ونارو 9 مليون حتى ان للمسجد لنجا في جماعه سكون جبكو اليهود دا چل چانس دکای خیر جماعت د شی نسبت کی خو خپکیږي بنا ذات د يهود نسبت کی وس دا يهود کار نه کوي حديث واورا امام بخاري رحمه الله حديث راوي وحدثنا وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وابي سلمة لعبد الرحمن اي انهما اخبراه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا امن الامام فامنوا فانه من وافق تامين الملائكه غفر له ما تقدم من ذنبه. وای حدیث د طریقې استدلال په ځان پوهه کې عوام ټول دلته د الله نبی صلی الله علیه وسلم وایي مناظر څخه متوجه شه اذا امن الامام کله چې امام امین وایي فامنوا تاسو امین وایي واستاذ مته پوس کوم موږ د ایمان امین پته څنګه لګي چې امام امین وایي کنه وایي څنګه پته لګي دا موبایل سیستم نه چې بلوټوث باندې راته پته لګي چې مولوی صاحب امین وایي او کوله وایي اگر کله طریقې د ورته خودي کې دا سیګنال لا کار نه کوي نه کوي امام به امین وایي مقتدی د پته لګي مقتدی به شي کوي امین وایي خبره پوه شوي د امام دا مقتدی امین دا معلق دی په تامین الامام باندې او تامین الامام د دې علم موقوف دی په جهر باندې امام چې کله په جهر باندې امین ویلو ورستو به مقتدیان به په جهر باندې امین وایي دا زما دلیل شمولي سیبو او د دې دلیل چې ستا کوم اعتراض دی ان شاء الله العزیز په میدان کې به راکاږم او د دې اعتراضونو جوابونه وکوم او ستا کار دی په حدیث په اعتراض کې او ان شاء الله زما کار دی چې د حدیثو د اعتراض چې کوم دی دا جواب به کوم دا کار ستا دی چې په حدیثو په اعتراض کې او زما کار دی چې زه د حدیثو چې په حدیث اعتراض کې دا هغه جواب وکوم عطا قول دی د عطا قول پېښ کو چې عطا وایي چې امین دعا ده وکشي عطاوي دا ما سره دا سنن کبرا د امام بهقي رحمه الله د دې دوم جز دی وی حدیث راوړی دی خبر سند سره وأخبرنا أبو يعلى حمزة بن عبد العزيز السوداني أنبأنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان حدثنا أحمد بن منصور المروزي حدثنا علي بن الحسين بن شقيق أنبأنا أبو حمزة عن مطرف عن خالد بن أيوب عن عطاء قال أدركت 200 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد وليس متوجهة عطاء أدركت 200 كسر صحابة من بيدا كرد بدي مسجد الحرام كي ونالو أو إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين كلمة إمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين لو أغيب سمعت لهم رجع تابع أغيب بارا يوجوش بدي مسجد كي بيقولتلو دمر بديس بيعمل ويرج مسجد الحرام تاسو بس قول مسجد دي كي آواز خامه گوش كي فمسجد الحرام كلاو دي أو كلاو زي كي گوش پیدا کول ولا رازو واري څنګه عامل ویل په خبره پوښي 200 صحابه ما ته د صحابه خلافه تد صحابه تکفیر کې 200 صحابه کو ته په یو حدیث نه مانی صرف امین کې نه مانی 200 صحابه ته په امین کې نه مانی ولې سبب جګه سنن نصر بي متوجه اوسه د دې خبرې په جواب کې د بخاري حدیث مې ته ویل دي د عطا د قول هغه باندې دي دروغ نیول نیم دی ویل نیم دی پرې خوستلو عطا قول نیم ول د يهودو کار یو کو مخکې ورغلو حالانکه تبع عطا ابن زبير عبد الله بن زبير رضی الله تعالی عنہ هغه چې امیر ول مستو بس صحابي کرام په دومره بزرګ باندې امیر چې په مسجد کې ګوښتا ویلو دا د دلایل ستا کلیت د کبرا دغه خبره تاسو غره د سوره چې امین دعا ده دغه کبرا پیش کړی دا چې هر دعا په پټي تاسو ته پوښتنه کوم عوامو تاسو سوره فاتحه کې دا کنځلي کوي چې اهدنا الصراط المستقيم کدا دعا نه ده دا دعا نه ده دا مولوی صاحب چې په منبر باندې ولاړ یو دا دعاګانې کې دا دعا نه ده دا دعا نه ده ولې په پټه نه وي مولوی صاحب ادعوا ربكم تضرعا وخفيا ندل تبه القرآن شته او نه شيخ القرآن شته قرآن دې نه مني دا دې کې اهدنا الصراط المستقيم کته دا د نبی صلی الله علیه وسلم بجاه ثابت دي ما دا حدیث ویلم دي به مې مشه امین د رسول الله صلی الله علیه وسلم بجاه سره ثابت دي صحابه کرام نه ثابت دي ولې سبب زمانه دې دوه دلایل جواب پکې او وسره د دې خپل ستاب صغرا باندې ما اعتراض کړی ستاب کبرا ما اعتراض کړی نستا صغرا مسلمه ده نستا کبرا مسلمه ده د دوه جواب کې الله الذي لا شريك له بالذات والصفات اما بعد مولوی صاحب عبارت وایو او مکمل غلط وایو الحق الحمد لله دي فقير ته بیان یاد ده الحق والانصاف وان الترجيح للشافعي في هذه المساله ونحن مقلدون يجب علينا تقليد امامنا ابي حنيفه دا عبارت پیش کو پراړ پکې وکړو مولوی صاحب دا پراړ ستاسو ګناه مو سره کړل
وتا عبارت دی مو پورا مولوی صاحب تقریر په دې میدان ولګوا قسم دې صلح حواله می په دې باندې راستې په ترتیب سره د دې په پراډونو باندې تقلید حقیقت کې دی ولته د امام قرطبي قول راول چې لکه امام قرطبي فرمایي چې وقوت الفاظ هذه الايه تعطي طال التقلید حالانکه ورپسې هغه فرمایي اما التقلید اصل من اصول الدين هغه بیا پریدي نو دا پراډ خو تکه او دې کې دې عبارت کې څنګه پراډو کو الحق والانصاف کې دا د 2000 عبارت د داستا کونل مولوی صاحب خپل منو دي دا یو د شاول الله د الحق والانصاف وان الترجيح للشافعي په دې پر شاول الله ده ورپسې د شیخ محمود الحسن رحمه الله عبارت ظالم دوه عبارت د یو کس کې په باندې فتوا لګي حیا ده نه درځي الله له جواب نه ورکه کم از کم د الله ته مخکې کېږي ګوره دومره پراډه وګوئ د شاول الله رحمه الله الحق والانصاف وان الترجيح للشافعي بهذه المساله دا د شاول الله عبارت راواخیستو او هغه بل چې کم دی د محمود الحسن رحمه الله دواړه یو بل سره ډول په یو کس پسې ور پیټ کړو او دا د سیوای مړه کم از کم الله له ورزي ظالما الله ته به مخه مولوی صاحب نن ګوره ان شاء الله دا پراډونه به ان شاء الله دې خلکو تخکار کوم ان شاء الله نورم یو خبره نه خلک وخت دا عوام دي بهر بیا خبره بل وی امین ختم الدعاء د حدیث څنګه پیش کو و دا دعا دا چې کوم د حدیث چې کوم پیش کو حدیث کې خدا نشته چې امین دعا نه ده حدیث کې خدا سلام دا نشته ده زه دا پیش کوم د احادیث مستقل یو دا شیخ عبد السلام ما مخکې ګوره تاسو ما د قران آیت پیش کو ما ته وای د قران او حدیث نه جواب کې ته د قران د آیت نه جواب کې ما ته ویل قد اجيب دعوتكما دې کې بچکه نسبت دوه ته وای کړل ستا شیخ عبد السلام وای دعا دا مخکې چې کوم د امام رازي پیش کو هغه وای دعا دا دارنګ چې کوم د دومره متعدد مفسرین په هغه باندې پیش کړو هغه ټول دا وای چې دعا دا ما چې کوم د تفسیر کبیر تبری در منصور محلا کې ابن حزم وای دعا دا څنګه وای دعا دا وګوره لان المؤمن في اللغه داعٍ بلا شك لان معنى امين اللهم فلذلك فالتامين دعاء صحيح بلا شك علامه ابن حزم دا سره د چې دغه مت په تقلید کې نیغ کوي دغه امام ابن حزم المحلا کې ذکر کړی دریم جلد کې په صفحه 266 و فالتامين صحيح دعاء صحيح بلا شك غیر مقلد په کې شک کینو دا په کې شک کینو د علماء زوی باغی مستقل خبر راوړم مولوی صاحب بل اگر روایت چې پیش کو ستاره پر چې کوم نه پاګه کې صریح بالکل نو دغه نه بعد مولوی صاحب د عطا قوله پیش کوی او ما ته سوای ما ته وای هغه ابن زبیر ولا خبره کوم هغه جواب کوم ان شاء الله ما ته تانیم راوغستو حالانکه هغه روایت د امام بخاری رحمه الله تعلیقا ذکر کړی دی به سند روایت دی او هغه چې کوم دی چې هر کله روایت به سند شو د سنن کبرا د سند وای مسلم ابن خالد د پکې جرح بالکم ان شاء الله دا سي اپریشن د لکم چې یاد ساتي ما ته وای عطا قوله پیش کو د عطا خبره د 200 صحابه کرامو دا وره ما سره چې کوم دی الحق الصريح دا بل کتاب په حقیقت کې الکذب الصريح دی دا ذکر کوي جواب دا حدیث مرسل دی او قابل د استدلال نه دی ځکه مرسل حجت نه دی عند اکثر المحدثین خاص کر مراسیل د عطا مراسیل د عطا حجت نه مانی یلکه دا خلک دی یو ځکه یو خبره بل ځکه و سفیان به دا ورستو پیش کوي دا دومره پراډیان دي پرونه در سمین می متعلقه د ملګرو ته بیا ویل چې قسم دې کدا خلک د الله نه یریږي الته اوله کې چې کوم دی ابن سفیان ثوری چې کوم دی تایید کوي او ورستو چې کوم دی روایت کې راشي نو غاز ورور کی په یو کتاب کې دا خلک دي نو مرسل عطا دی پیش کو او ستا ګنل مولوی صاحب وای شیخ امین الله چې دا وای خاص کر مراسیل د عطا قابل د استدلال هم ندي نو ته بیا څنګه د ځان لپاره پیش کړي مولوی صاحب ان شاء الله د حقیقت د ښکارا کوم چې ته یاد وساتي بل اذا امن الامام فامنون استدلال وکړو دا وګورئ مولوی صاحب زما سره صحیح مسلم دی بل اذا امن الامام فامنون استدلال وکړو عوامو دا خبره وکړه ماته متوجه شي دا خبره وکړه چې په اذا امن الامام فامنون کې چې کوم دی د مقتدیان او امین ویل د امام فامن ویل پر معلق کړلی دې په مقابله کې روایت ان شاء الله پیش کوم خدا وایي اذا امن الامام فامنون څه مراد دي امام نووي رحمه الله ذکر کوي د دې باره کې ذکر کوي چې معناه اذا اراد التامین دې نو مراد اراده د تامین نه او دا خبره واځي نه ده کړې بلکې دا خبره چې کوم دی د دې سره مجموع شرح مهذب کې کړل نیر الاوتار کې شوکانی کړل د دې علماء د دې علاوه متعدد علماء دا ویلي چې اذا امن الامام فامنون مراد اراده د تامین ده او دا خبره ولې کړل دا د دې وجنه چې تطبیق بین النصوص راشي اوس بل روایت ته وګوره تقي روایت سره متعارض راځي لکه دا وګوره ځکه پیش کوم حدثنا اسحاق بن ابراهيم وابن خشرم من مرسل عبارت د سیوای سم د خورو زما شان عبارت وایا ان شاء الله دومره غلط د عبارت دی وایو خدای شته کوڅو په پویدا سند خلک د سینه وایل سند واړه بیا وایا حدثنا اسحاق بن ابراهيم وابن خشرم قال اخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريره قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا يقول لا تبادر الامام واذا كبر فكبروا واذا قال ولسوا للتقوى
اذا امن الامام فامنوا. اوس په دې روایت کې چې کوم دی د مقتدیانو امین ویل په امام پورې معلق نه کړ، د امام په امین پورې، بلکې د امام په ولسوالین پورې معلق کړ. نو د دې تطبیق بین النصوص لپاره دا ذکر کوي امام زهبي دغه چې کوم دی دا امام نووي رحم الله په ذکر کوي چې اذا اراد التامین ته مراد دی دا چې کوم دی په نیل اوتار کې د مولوی صاحب مخکې مې دومره خبرې وکړې د یوې جواب هم نه دی راکړی، د قیامت پورې راکولی شي ان شاء الله. دا نه علاوه دا چې کوم روایت پیش کوم مولوی صاحب ان للمسجد للجتن والا دا واوره مولوی صاحب دا زما سره چې کوم دی الباني په دغه روایت باندې چې کوم دی مسلم ګوره په دې کې چې کوم دی مسلم ابن خالد دی دا زما سره سیر اعلام النبلا دی دا ذکر کوي د خپل ټرن کې خبره کوه، ګوره خپل ټرن کې خبره کوه کم از کم ګوره تاسو عوامو ته خبره کوئ دی ګوره دا سړی چې کوم دی دا انتهایی د اصول مخالفت کوي، انتهایی د اصول مخالفت کوي. نو لہذا دې ته وایي چې ګوره په سړیتوب باندې شي مو د دې په ټرن کې خبره نه کړې دا ذکر کوي. ګوره کوم روایت چې پیش کو دي وقال البخاري منكر الحديث، امام بخاري ورته منكر الحديث وایي او قاعده دا د امام بخاري فرمایي كل من قلت فيه منكر الحديث فلا تحل الروايه عنه او غیر مقلد ځان د پاره د حلال ګڼل دي لکه مو حلال پي ماشاءالله. امام بخاري چې چاته منكر الحديث وایي دا بالکل امام بخاري وایي غنه بالکل فلا تحل الروايه عنه او غیر مقلد نه راغله دا دلیل پیش کوي. وقال ابو حاتم لا يحتج به وقال ابو داود ضعيف، امام ابو داود په دغه باندې جرح کړل. دا ما سره چې کوم دی الباني دی امام الباني سلسله الاحاديث الضعيفه والموضوعه دا په دغه دویم جلد کې ذکر کوي. مسلم ابن خالد دغه روایت راوړي ته نشته پکې الباني دغه روایت راوړي ان للمسجد للجتن او دغه روایت باندې کلام کوي او فيه علتان په دې کې دوه علت دي، یو دا چې ذوب مسلم ابن خالد یو پکې ذوب د مسلم ابن خالد دی او دې باره کې چې کوم دی ابن حجر ویلي چې کثیر الاوهام دی او دویم په دې کې چې کوم دی ابن جريج دی او عنعنه د ابن جريج دا او دا مدلس دی وعنعنه المدلس لا يقبل لا يقبل. ولهذا منسب دو روایت پیش کړه خلک وایي یو هاوه هغه مسخاوه منسب کم از کم اهل الحديث نن زعيب اهل الحديث جوړ شو، نن زعيب اهل الحديث میدان ته راغلي منسب دعوت د اهل الحديث ته او نن زعيب اهل الحديث په میدان کې ثابت شو. صحیح روایت راوړي چې پته دی ولګي مړه بس دا نه علاوه بس وشو بس تاسو ته پورا ده زوس مخکې زموږ منسب ما دلایل ویلو دا نه علاوه مولوی صاحب پس باغی باندې حواله پرې دا اوس مخکې زه نور دلایل پاغي باندې وایم. مولوی صاحب ما چې کوم دی تا ته دلیل پیش کړو تا دغه جواب بل دا خبر رښتیا وکړه د فاتحه باره کې خبره وکړه وی فاتحه دعا ده تاسو عوام نو ورګور مولوی صاحب ته دا خبره کوم فاتحه د دعا خبره دی وکړه سحر ماخام ماسختن ستانه دا مطالبه کو ته چې امام چې دا فاتحه جهرن وای مقتدی ولې نه وای مقتدی وسه په جهر ولې نه وای استاد جواب بدای کنه چې روایت بالکل یو طرف ته راغلي دي. مولوی صاحب دلته ویل دلته زه حدیث پیش کوم پراډ مکوا دلته حدیث متعارض دي الته تعارض نشته دی نو ته چې کوم دی غیر متعارض قیاس په متعارض باندې کې شرم در نه درځي الله له وجه جواب ورکړي. خو نن هغه به حیا زما مخې ته راغلي قسم دې کوم پراډونه کوي کنه چې ته ویل نه شمه. نو لہذا خبره دا و چې ته ما چې ګوره په کې اختلاف نشته دی الته روایت یو طرف ته دي چې امام په فاتحه جهرن وای دا دې نه علاوه چې کوم دی مولوی صاحب بل خبره دا کوم امین غیر قرآن دے فاتحه قرآن دا نو د غیر قرآن قیاس ته څنګه په قرآن باندې کې دا خلک غیر قرآن ته قرآن وای دا هغه خلک دي نن د غیر قرآن قیاس په قرآن باندې شروع کړی دی. کم از کم الله روزي محله راکا محله کې ابن حزم ذکر کړی دی چې امین چې کوم دی هر امین دا دعا ده خو هر دعا امین نه ده نو نسبت چې کوم دی نسبت په کې رسول دا وای فكل تامین دعاء وليس كل دعاء تامینا هر امین چې کوم دی دا دعا ده خو هر دعا امین نه ده نو نسبت د عموم خصوص مطلق کو په کې مولوی صاحب تا ته پته نسبت د عموم خصوص مطلق دوه قضیه ورکړي یو موجبه کلیه د جانب د اخصنا بل سالبه جزئیه د جانب د اعمنا. نو لہذا هر امین چې دعا شو نو امین کې به کوم دی بالکل اخفای خو هر دعا چې کوم دی دا امین نه دی لہذا اخفا به کې مازه کې نشو چې کوم دی کې جهر راغلی الته به جهر کو کوم دی کې سیر دلته به سیر کو لکه اذان دی تلبیه ده دا رنګ ایام التشریق کې دي نو په نصوص سره جدا دي. مونږ سه دا پرال پتا چاته کې ته چا مخله نه راغلی ان شاء الله نن دې څه اپریشن کوم چې تیار وساتي یو هاو سواغم سوا روایت لاله دغه جوابات چې کوم دی وشو مونږ سه 200 تنقیحات مې راوړلي دا تکبر مې د نن د خاور سره خاورې کاو خو خبره دا وه چې دا عوام وایي چې صرف دلایل وایي او قرآن او حدیث نه دا مسله متثابته کوي چې لکه دغه چې کوم دی زه ورپسې دلیل پیش کوم. الله فرمایي اذ نادى ربه نداء خفیا زما لپاره دا چې کوم دی بل دلیل دی الله رب العالمین فرمایي اذ نادى ربه نداء خفیا